نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټول ناول د جی یوت کم ځوانان چې دلته کې په شارټ نوټس باندې رالو ځکه چې دا یو هنګامي پریس کانفرنس و د حکومت د جماعت اسلامي د 22 نومبر کومه جلسه چې په ګراچي ګراوند هغې ته د ان او سي نه ورکولو په حواله سره زه ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېره زیاته مننه. خبره دا ده چې په 22 نومبر باندې جماعت اسلامي پاکستان په ګراچي ګراوند باندې د مهنګایي خلاف، د کرپشن خلاف، د لاقانونیت خلاف، د میرټ د پامالۍ خلاف او د کوم حالات چې په دې ملک روان دي چې ټولو ته مخامخ د دې خلاف یو جلسه منعقد کړې وه چې په 22 نومبر به یو تاریخي جلسه کیدونکې وه. د دې نه مخکې جماعت اسلامي چې کوم تحریک اعلان کړی دی د حکومت خلاف د مهنګایي او د کرپشن په باره کې، دا د هغې یوه حصه ده او دا درېیمه جلسه ده. نو الحمدلله زموږ چې د دې نه کمې مخکې جلسې وشوې چې په باجوړ باندې د احتجاجي تحریک عملنۍ جلسه شوې وه، هغه ټوله دنیا وکته چې ډېره کامیابه جلسه وه. د هغې نه پس بیا په دغه باندې چې کومه جلسه وشوه په بونیر باندې، هغه هم ډېره کامیاب ترین جلسه وه. درېیمه جلسه زموږ د دې احتجاجي تحریک په ګراچي ګراوند باندې وه. نو د افسوس خبره ده او ډېر د شرم مقام دی د حکومت دپاره چې د حکومت ذمهوارو خلکو د هغې ته ان او سی ایشو نه کړه او د هغې د روکولو کوشش وکړو او بانه دا کوي چې یاره کرونا ده او د کرونا په وجه باندې موږ جلسې بندو. نو زه د حکومت نه اولنی تپوس دا کوم چې آیا د جلسې صرف د کرونا چې دی دا صرف د جماعت اسلامي په جلسو کې که آیا دا د پی ټي آی په جلسو کې هم وي؟ نمبر دویمه خبره، اهم خبره دا ده چې دا موجوده حکومت چې دا نه اهله دی، دا کرپټ دی، دا د چینۍ د غلو نه، دا د وړو د غلو نه، دا د هغې نه ډک دی او د دې حکومت اخري وخت را رسېدلی ځکه چې دوی مکمل طور فیل شو. دوی چې ځوانانو ته کمې او د قوم ته کم شنه باغونه ښولي دوی په هغې کې ناکامه شو. نو دوی اوس د کرونا نه شاته پټېدل غواړي او په کرونا نه شاته به دا حکومت انشاءالله زموږ نه په یو حالت کې هم پټ نه کړي او د دوی به باقاعده طور موږ خپل احتجاجي تحریک به هم جاري ساتو او باقاعده طور به د دوی احتساب هم انشاءالله کوو. بله خبره، په دې جلسې بل مین مقصد دا و چې کم د ناموس رسالت او د حرمت رسول دا کم د خاکې چې جوړیږي یا د هغې هغه پامالي کیږي د حرمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغې خلاف موږ حکومت ته دا پیغام ورکو چې تاسو کم ممالک چې په دې کې ملوث یي او دا نازیبا کارونه کوي نو د هغو سره د سفارتي تعلقات ختم شي، د هغو سره د تجارتي تعلقات ختم شي. بله د دې جلسې مقصد چې دی نو هغه د بجلۍ د کې پی کې کومه منافع چې ده هغه حکومت مرکزی حکومت چې دی صوبې ته نه ورکوي چې په هغې باندې د خیبر پښتونخوا د هر یو بچي حق دی او هغه زمونږ د ټولې صوبې حق دی چې دا مونږ ته راکړي، هغه نه ورکوي. دا جلسه د هغې خلاف وه. بله چې دا ان اف سی ایوارډ چې کوم دی نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا د پښتنو هغه کم حق چې کېږي هغه هم د حکومت نه ورکوي چې د حکومت به د پښتنو د حقوقو هم په ډېرو اوچتو اوازونو کې دعوې کولې. نو دا جلسه هم د دې خلاف ده او د دې سره به زه بله دا خبره وکړم چې حکومت مکمل ناکامه شوی دی ځکه چې په ګراچي ګراوند باندې دیو د ملکن ډیویژن په سطحه باندې یو جلسه منعقد کړه او ټوله سرکاري مشینري په هغې کې استعمال شوه. ډېره د افسوس خبره ده چې څومره بیوروکریټس دي هغه ټول راغلي او په منګوره کې او په سوات کې پراته د جلسې د کامیابولو دپاره هغې کوششونه کول. څومره سرکاري مشینري چې ده دا په دې کې استعمال شوه، څومره سرکاري ملازمین چې دي دا په دعوه سره او په چیلنج سره دا خبره کومه چې د دیو د ګاډو ویډیوګانې راوباسئ، د دیو کمپوسټرې پلیکسونه راوباسئ چې اے ټو زیډ سرکاري نوکران دیو د جلسې ته راوستو، د هرې محکمې خلک دیو په زور په خوښه په هره طریقه چې دی هغه راوستو. خو د هغې باوجود دغه جلسه ناکامه کېدل د عوامو د پی ټي آی د نااهله حکومت ته دا پیغام چې تاسو ناکامه شوي، تاسو عوامو ته د هغې د حقوقو په ورکولو کې ناکامه شوي، تاسو دومره مهنګایي راوستې ده چې د هغې د لاسه خلک لګیا دي خودکشیانې کوي. ځای په ځای باندې تاسو ګورئ چې خلکو خپل ماشومان قتل کړو، خپل ماشومانو له زهر ورکړو، خپل ماشومان پانسي کړو چې هغو ته خوراک مهیا نه دی. تاسو وګورئ په کراچۍ کې د دې نه مخکې واقعات وشو چې هغه هم د غریبۍ د لاسه سړي خپل ځان قتل کړو، خودکشي وکړه. دا د دې نااهل حکومت هغه کړی دی. دې سره سره په دې ملک کې قانون چې دی هغه ختم شوی دی، د قانون امپلیمنټیشن ختم شوی دی. روزانه په هر هفته کې
د یو ماشوم او د معصوم بچی سره زیاتې کیږي او هغه قتل کړی کیږي. دا ډیره د افسوس خبره ده. او د هغې باوجود بیا چې کله هم په اسمبلی کې بل پیش شي نو دا د انصاف نام نهاد علمبردار چې دی نو دا د هغې د پانسۍ د هغې وحشیانو د هغې درندګانو د پانسۍ خلاف چې دی نو دا متحد شي او دا منظم شي. بله خبره زه به دا وکړم چې کوم PDM چې یو تحریک شروع شوی دی هغه پخواني غله دي، هغه د کرسۍ دپاره راوتي دي او لګیا دي خپل یو تحریک شروع کړی دی او د دې نوې غلو خلاف لګیا دي. نو د PDM مقصد چې دی هغه حکومت غورځول نه دي. د PDM مقصد چې دی هغه د عوامو یو پوینټ ایجنډا پای کې داسې نشته چې هغه د عوامو د فلاح او د بهبود دپاره د هغو ایجنډا د عوامو د مسلو د حل کولو دپاره، بلکې د PDM چې کوم تحریک روان دی په هغې کې هېڅ قسمه د عوامو د خوشحالۍ د عوامو د ترقۍ د ملک سره هغه هېڅ قسمه سروکار نشته، بلکې هغو خپل مفادات دي د هغې دپاره لګیا دي. او که فرض کا PDM مخلص او هغه دا وایي چې یاره موږ د دې ملک نه کرپشن او دا کرپټ خلک لر کول غواړو یا موږ د حکومت لر کول غواړو، دا د هغو دروغجنه دعوه ده. نو که فرض که مسلم لیگ نون، پیپل پارټي او جمعیت علماء اسلام دوی په یو ځای باندې کله هم استعفا ورکړه نو حکومت به په لس منټه کې کور ته تللی او رخصت شوی. د دې وجې نه د PDM تحریک چې دی هغه هم نامنهاد د حکومت ملګری دی، ځکه چې کله هم په اسمبلی کې بیلونه پیش شوي دي نو دوی مشترکه طور پاس کړي چې پای کې FATF دی، نور د ایکسټنشن کمې مسلې چې راغلي وي د باجوا صاحب د ایکسټنشن مسله چې وه چې دوی به مخالفت کوي چې کله بیل راشي نو دوی ملګري بیا چې کوم د په سینټ کې کوم عدم اعتماد تحریک راغلی نو په هغې کې هم د ټولو پارټیانو چې وو هغو د تحریک انصاف مرګتیا کړې وه. نو دا د یوې سکې دوه رخونه دي، دا ټول هغه کرپټ خلک دي چې دوی د خپل بچاو د یو بل د بچاو دپاره لګیا دي او د خلکو د بېوقوفه جوړولو دپاره چې دي دوی په سټیج باندې تقریرونه کوي. بله خبره دا ده چې حکومتي چارواکي او انتظامیه که دا وایي چې موږ به دوی له NOC ورنه کوو، داسې بیانونه جاري کوي چې یاره موږ به په دې FIR وکړو، نو د وزیر اعلی سره زما ټولې انتظامیې ته دا کولاو پیغام دی چې موږ راوتي یو د عوامو دپاره، موږ د عوامو د مسایلو حل کولو دپاره راوتي یو، دا قوم د دې نه اهله حکومت نه د خلاصولو دپاره راوتي یو. او دا تحریک چې دی د جماعت اسلامي تر نن تاریخه پورې نه چا دباو کړی دی نه یې دباولی شي. که دوی وایي چې موږ به FIR وکړو، موږ به شیلینګونه وکړو، موږ به خلک چې دی دباو کو، نو دا کولاو دغه کو وضاحت کو او اعلان ورته کوم وزیر اعلی ته هم د هغه دا کوم چاپلوس انتظامیه چې ده چې نه د FIR نه یریږو، نه د جیلونو نه یریږو، نه د حوالاتونو نه یریږو. که موږ پرامن خلک یو، موږ به په پرامن طریقه په 22 تاریخ باندې په هر حالت باندې خپل خلک چې دی اګ راسي ګراوند ته رسو. که څه قسمه مزاحمت وکړی شو نو هغه چې دی او څه قسمه په دې کې حالات خراب شو د دې به حکومت ذمواري، د انتظامیه به ذمواري، د وزیر اعلی به ذمواري. خو د جلسې نه په دباو باندې شاته کېدل دا د خپل ذهنونه کلیر کړي که انتظامیه ده که اداري دي او که حکومت ده. انشاءالله په 22 تاریخ باندې به په هر حالت باندې دا جلسه د دې نه اهل او د غل حکومت خلاف وي.